بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. په دې فصل کې دی دویم فصل دی چې په مقدمه کې به درې فصلونه ذکر کوم. نو په اول فصل کې دا علم النحو تعریف موضوع غرض ویل، بیا په دویم فصل کې دا کلمه شروع کړو. د کلمې څه تعریف ته؟ لفظ وضع لمعنى مفردا او مفرد، چې کلمه د هغه لفظ ته وي چې د یو معنا لپاره وضع شي، یا هغه یو لفظ چې د معنا لپاره وضع کړل شي، یا کلمه هغه کلمه هغه لفظ ته ویل کېږي چې هغه وضع شي په داسې حال کې وضع شي چې هغه یو معنی. بیا مخکې دا ویلو چې د کلمې درې قسمونه دي. کم دي؟ اسم، فعل او حرف. بیا دا خبره کړو چې د اسم فعل حرف درې قسمونه ولري. په دې کې دلیل العصر او وجه العصر بیان کړو چې کلمه به خالی نه د دوه حال نه په خپل معنی باندې بدل خود دلالت کوي یا نه کوي. کنه دلالت نه کوي جو حرف او دلالت کوي بیا په دوه حال نه خالی نه، یا به درې زمانو زمانه یا بني کدرې زمانو په زمانه وسبي او کنه به جو سبي. بیا د اسم تعریف کړو. د اسم څه تعریف ته؟ کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن. دا هغه کلمه ده، اسم دا کلمه ده چې په خپل معنی باندې بدل خود دلالت کوي درې زمانو په زمانه نه وي. به دا علامات ویلو چې اول علامه سوا مخبر عنه به جوړیدل شي، یعنی مسند او مسلم الیه محکوم علیه جوړیدل لري صحیح وي. بیا بل علامه اضافت او دخول لام تعریف او جر په اخره کې راتلل، تنوین په اخره کې راتلل او تسنیه راتلل، جمع راتلل، صفت تصغیر ندا د اسم علامه. بیا پرون سبق موږ د فعل تعریف کړو او اسم د اسم زولي وای داغه وجم ذکر کړو چې اسم د بصرینو په باندې رسمون نه ماخوذ ده او د کوفیینو په باندې وسمون نه ماخوذ ده. کم یو پکې صحیح رنوال د موږ ویډیو چې را د رسمون نه ماخوذ ده د معنی بلندی راځي او اسم چوکيوم په خپل قسمینو باندې په فعل او په حرف باندې اوچت ځکه د اسم مستند او مسند دوه واقع کیږي او د وسمن نه ماخوذ نه لکه څنګه چې کوفین وای. ځکه د وسمن معنی د علامه، د وسمن معنی څه ده؟ علامه. او لکه څنګه چې اسم په خپل معنی باندې علامه دغه شان دي د فعل او حرف په خپل معنی باندې علامه، لہذا د وسمن نه ماخوذ نه دي. صحیح شول؟ بیا موږ دا خبر وکړه چې د فعل څه ته ویل کېږي. نو فعل وی کلمه تدل على معنى في نفسها دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى. چې فعل دا هر هغه کلمې ته ویل کېږي چې په خپل معنی باندې بدل خود دلالت کوي او د درو زمانو په زمانہ موندل کېږي. لکه ضربا یضرب او اضرب. علامات د فعل انده مخبر به جوړیدل به دي سی وي، قد داخل دل به سی وي، سین داخل دل به سی وي، سوف داخل دل به سی وي، په اخره کې به جزم راغلی وي، ضمیر مرفوع متصل ور سره راغلی او ماضی مضارع ته به گردان کېږي او تای تاجی ساکنه وي پکې او نون تاکید به په اخره کې. دا د اسم د فعل علاماتو. بیا فعل د فعل ولي وي؟ نو فعل د فعل د خپل اصل د وجه نه وي، د خپل اصل د وجه نه، د خپل اصل د وجه نه. اصل مطلب دا دی یو فعل لغوي یو فعل اصطلاحي وي. دا خبره به پرون مانو کړو خدا په تاسو ته آسان شي. یو فعل لغوي دی یو فعل اصطلاحي دی. فعل اصطلاحي کې درې سوزونه، په فعل اصطلاحي کې څو سوزونه؟ درې سوزونه. یو پکې مصدری معنی، یو پکې مصدری معنی وي، یو پکې نسبت الی الفاعل وي، یو پکې نسبت الی الزمان وي. پوه شو به باندې؟ لکه ګوره زم ضربا نو بدی کې درې سوزونه دي. ضربه کې درې سوزونه، یو پکې معنی مصدری د وهل. موږ وې د ضربه معنی موږ څه کوو؟ هغه یو کس وهل کړو په تیر شوی زمانه کې، نو یو پکې معنی مصدری ده او یو پکې نسبت الی الفاعل له، ایو پکې نسبت الی الزمان ده، زمانه ته پکې نسبت شوی. په هر فعل اصطلاحي کې دا خبره. یو فعل لغوي دا مصدر ته ویل کېږي. فعل لغوي څه ته ویل کېږي؟ مصدر ته، یعنی صرف دغه کار لګه مطلب مونږ وې هغه وهل کړو نو بدی کې دا فعل صرف پکې وهل دي، دا فعل پکې سری صرف وهل دي. پوه شئ؟ نو بدی فعل کې دننه مصدر موجود وي کنه، په فعل کې دننه مصدر موجود وي، اصل پکې موجود وي او دا مصدر د فعل لپاره اصل دی، مصدر د فعل لپاره اصل دی. نو د فعل دا فعل ویل شوی دی د دې د اصل د وجې نه. فعل د فعل ویل شوی د څه د وجې نه؟ د دې د اصل د وجې نه چې اصل یې څه شی دی؟
مصدر دی ځکه دغه مصدر په اصل کې په حقیقت کې د فاعل لپاره فعل دا مصدر وي په حقیقت کې د فاعل لپاره فعل څه شي مصدر وي لکه پوه شو دې باندې ها په فعل په دوه قسمه یو فعل اصطلاحي دی یو فعل لغوي دی فعل اصطلاحي څه ته وایي چې پای کې څو خبرې درې خبرې پکې کوم پکې معنی مصدری پکې وي نسبت الى الفاعل پکې وي او نسبت الى زمان پکې وي په دې خبره باندې پوه شوي او په فعل لغوي کې صرف صحیح مصدر یعنی وصف باندې صرف مصدری معنی پکې نو فعل ته فعل ولي وي نو فعل ته دا فعل ویلېږي د دې د اصل د وجنه د څه د وجنه د اصل د وجنه چې دا فعل مشتق ته او راوتل دی د مصدر نه دا فعل راوتل د څه نه د مصدر نه لکه پوه شو به باندې ها او دې د تسمیه الفرع باسم الاصل یعنی دا اصل د وجنه فرع ته غنوم ورکول دا اصل د وجنه فرع ته غنوم ورکول دا فعل د مصدر فرع ده مصدر اصل له او فعل سره فرع یو د اشتقاق په اعتبار سره چې دا فعل مشتق دی رچانه د مصدر نه صحیح شو دا د صرف خبره ده او دیم دا خبره ده چې هر فعل چې پای کې مصدر ضروری وي هر فعل چې پای کې صحیح مصدر لکه دې چې ته فعل نه دی فعل او مصدر پکې نه دی پرې پوه شوي دریم نمبر حرف ته د کلمې درې قسمونه اسم فعل او حرف د اسم او د فعل د تعریف نه چې کله مصنف وزګار شو نو شروع کړي د حرف په تعریف باندې نو حرف څه ته ویل کېږي دلته کې ومنګ ته یو څه درې خبرې وکړي یو دا خبره وکړي زه سلور خبرې بلکې یو د حرف تعریف وکړي چې حرف څه ته وایي دویم د حرف علامات څه دي او بیانوي او دریم چې د حرف چې دی د حرف ولي وایي او څلورم دا چې د حرف په کلمه کې نه مستد واقع کېږي نه مستفعل واقع کېږي د دې په کلام عربي کې څه فائدہ ده پوه شو به دا سره خبرې وکړي اولنې خبره د حرف تعریف سره د کلمه لا تدل على معنى في نفسها کلمه لا تدل على معنى في نفسها چې حرف د هغه کلمې ته ویلېږي چې په خپل معنی باندې بذات خود دلالت نه کوي مطلب یې چې سو پورې د دې سره بل کلمه په وشوي نه وي نو د خپل معنی نه ور کوي اله کدي خو ګوره ماته فرحانه کتاب بند کا ما ته ګوره چې په خپل معنی باندې بذات خود دلالت نه کوي خبره مطلب دا دی چې سو پورې وسره بل ټکی او د شوی نه خپل معنی نه ور کوي لکه زه مين اله نو د دې سره من سره او د اله سره چې مخکې ورستو څه شی نه یو ځای شوی د خپل معنی نه ور کوي پوه شئ لکه زه مسیرت من البصره الى الكوفه الحمدلله چې زه لاړم د بصرې نه کوفه ته نو ګوره د دې من نه مخکې سیرت راغی او ورستو د بصره راغله او د اعلان ورستو کوفه راغله او مخکې د سیرت راغی نو پته ولګېدله چې زما دا سفر شروع شوی د بصرې نه او انتهای په کوم ځای کې راغله په کوفه کې خدا معنا د من او اله چې من د ابتدا لپاره راغی او اله د انتها لپاره راغی من د ابتدا والا معنا ورکړه او اله د انتها والا معنا ورکړه نو دا حل ورکړه سو پورې چې د دې کله چې د دې سره دا دغه یو ځای شول دا کلمې وسره یو ځای شوې دا سیرتو او دا وسره یو ځای شول چې سو پورې وسره دا نه وځي شي نو دې خپل معنا ورکوله لکه پوه شو به معنی حرف یو پیژندو حرف څه ته ویل کېږي کلمه لا تدل على معنى في نفسها كلمه لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها با معنی باندې دلالت کوي چې د غیر کې موجود دی غیر کې لکه پوه شو به معنی دا یو خبره بیان شي دې ته وګوره بیا ځمکه وحد الحرف او حد حرف يعني تعريف ده حرف كلمه دادسي كلمه لا تدل على معنى في نفسها چې دلالت نه کوي په خپل معنی باندې چې په دې کې موجود فی نفسها په خپل معنی باندې بذات خود یعنی سو پورې چې سره بل کلمه او ځای شوی نه نو په خپل معنی باندې دلالت بل تدل على معنى في غيرها بلکې دا دلالت کوي په داسې معنی باندې چې په غیر کې موجود ده غیر د وجنه یعنی چې کله سره بل کلمه او ځای شي یعنی اسم وسره او ځای شي یا سره فعل یو ځای شي جو بیا خپل معنی ور کوي او چې سو پورې وسره اسم او فعل یو ځای شي خپل معنی نه ور کوي نحو من لك من شو فإن معناها الابتداء وذري من معناه ابتداء دا د ابتداء برزي وهي لا تدل عليه لیکن دا به ابتداء من دلالت نه کوي الا بعد ذکر ما منه الابتداء مگر کله بدا من پر من دلالت کوي چې کله د دې مخ کې ذکر کړل شي
چې دینه مخکې ذکر کړل شي نو دا بیا د من د ابتدا لپاره راځي او که مخکې د سنې ذکر شي لکه دا اسې چې من نو دا من د ابتدا لپاره نه راځي لکه پوه شو به معنی كالبصرة والكوفة مثلا لك بصرة وكوفة شو مثلا تقول ده سرت من البصرة إلى الكوفة ده العالم ده بصرينا کوفه دا نو ګوره د خبره د هر تعریف کو مثال ول ذکر کو حرف څه دی لګي کلمه لا تدل على معنى في نفس په پښتو کې بسنګ شي چې حرف د هغه کلمې ته لګيږي چې په خپل معنی باندې یو دلالت نه کوي مطلب یعنی په خپل معنی باندې بدلالت کوي خو کله چې کله وسره بل کلمه یو شي یعنی اسم یا فعل وسره یو شي نو بیا په خپل معنی باندې دلالت کوي او چې نه یو شي وسره نو بیا په خپل معنی باندې دلالت لکه من د من نو من دا راځي د ابتدا لپاره اله راځي د انتها لپاره او چې سو پورې د دې سره بل کلمه نه یو شوی اسم او فعل وسره نه یو شوی نه دا ابتدا او د انتها لپاره نه راځي او چې کله د دې سره لګتا وي سرت من البصره الكوفه جوز دا من چې د ابتدا لپاره راغی او اله د انتها لپاره راغی لکه پوه شئ بیا ورته وګورئ کلمه لا تدل على معنى في نفسها دا کلمه چې دلالت نه کوي باغه معنی باندې په نفسه چې دې پدات کې موجود وي پرې کې دنه موجود وي بل تدل على معنى في غيرها بلکې دا دلالت کوي سره دا معنی نه باغه معنی باندې په غیر چې بغیر نه اسم او د فعل څو کله وځي چې بیا خپل معنی کوي نحو من لك من شو فان معناها الابتداء دې من معنی چې دا څه شری ابتدا نه پیژنم چې دسنه شروع کولېږي وای دې من معنی کو ابتدا دا هو هي لا تدل عليه واذا په دامن په ابتدا باندې دلالت نه کوي سو پورې چې دا یوازي الا بعد ذکر ما منه الابتداء مگر رسل درینا چې ذکر کړل شي هغه شی چې داغه نه ابتدا کیږي یعنی چې کوم څه ذکر شي داغه نه ابتدا کیږي نو بیا دامن د ابتدا لپاره راځي او اسی نه راځي پوه شو به معنی كالبصرة والكوفة لك بصرة وكوفة شو مثلا تقول لك تبه سرت من البصرة الى الكوفة جزا العالم بصرين كوفي طرفنا لکه په دې باندې پوه شئ تاسو دا ورته چې ګران دی دا کنه خالي اوس د دې نه مخکې وای چې دا وعلامته د حرف څه علامات دي نو د حرف دوه علامات دي د حرف څه علامات دي دوه یو دا کنه چې دا نه مخبر عنه جوړیږي انا مخبر به جوړیږي چې دې مخبر عنه او مخبر به جوړول صحیح نه وي ځکه مخبر عنه څه شی جوړیږي مخبر عنه فعل جوړیږي اسم او مخبر به څه شی جوړیږي فعل جوړیږي نو دا حرف څه دی نو دا نه مخبر عنه جوړیږي او نه مخبر به جوړیږي او دویم دا چې دا مکه علامات چې موږ کوم ذکر کړل اسم او د فعل نو دا اسم او د فعل یو علامت به هم پدې کې نه راغله دا د حرف علامه ده چې اسم او د فعل علامات پکې نه وي جدا به حرف وي لکه من زم حرف ته زګه چې دا مخبر عنه نشي جوړېده مضاف نشي جوړېده مضاف نه او حرف جر به نشته تنوین به نشته لام تعریف به نشته او نعت نه صفت نه تصغیر نه ندا نه ده پوه شو به معنی دغه شانتي په دغه کې بعد دویم دا کې وګورئ د فعل په علاماتو کې مخبر به نه سین به نشته سوف به نشته قد به نشته گردان دی نه کېږي او ضمیر مرفوع متصل وسره نشته تای دانی ساکنه پکې نشته نو داګه پکې نشته نو چې نشته پکې جو څه شری حرف ده پوه شئ وعلامته الا يصح الاخبار عنه ولا به چې صحیح نه خبر ورکول لاګې نه او نه د دې په ذریعه سره او دویم علامه والا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال چې دا نه قبلوي د اسم او د فعل علامات د اسم او د فعل علامات دا نه قبلوي وسوي کنه د دې درېم خبر وس کوي چې ته چې دا د مخبر عنهم نشي جوړېره او مخبر بهم نشي جوړېره د حرف او دا چې نه کنه دا د اسم او د فعل علامات بګنی نو بیا دا په کلام عربی کې ولې استعماليږي په کلام عربی کې دا ولې استعماليږي نو دی وی چې د دین علاوه د کلام عربی کې ډېر شي فائدې دي لکه دا دربت پرازي د سره پرازي عربت کله د دوو اسمونو د دوو فعلونو د یو اسم او د یو فعل یا د جملو په منځ کې د عربت پیدا کوي پوه شئ وللحرف في كلام العرب فوائد او د حرف د لپاره په کلام عربی کې ډېری فائدې دي کربت بین الاسمین لکه د دوو اسمونو په منځ کې ربط راوستل لکه د زید فی الدار وز دلته کې موږ معنا کو چې دا زید په دې کور کې ده دنه نه
وس کدا فی چې د فی دا فی د دوه اسمونو په منځ کې ربط راوستل دي کله چې دا فی کټ کماده شو ما زید الدارو نو بیا وسمانه چې زید کور دی زید سره زید کور دی او موږ زید فی الدار زید په کور کې دننه دی نو دا دننه نه معنی چې موږ راغله دا موږ چا راغله فی راغله نو ګوره په کلام کې دا فائدہ ده کنه د دوه اسمونو په منځ کې ربط پیدا کوم کلا او الفعلين یا د دوه فعلونو په منځ کې ربط پیدا کوي لکه ته اريد ان تضرب زي اراده لرم استاد وهلو وزدل لګي دا اريد فعل فاعل له او تضرب دا د دې لپاره د ان وجه دا مفعول به جوړ شوی دا د ان لپاره څه جوړ شوی دا مفعول به دا ترکیب کوم اريد فعل له انا ضمير مرفوع متصل به فاعل له ان مصدر له تضرب فعل انت ضمير به فاعل فعل سره خپل فاعل نه په تعویل له مصدر سره دا مفعول به شو وس کدا ان مصدریه به نه راغله ان حرف به نه راغله نو دا تضرب دا اريد د لپاره مفعول به نشو جوړل دا فائدې ده کنه خو شو به باندې کدا ان به نه راغله نو بیا دا تضربا درې اريد د لپاره مفعول به نشو جوړل او اسم و فعل یا د یو اسم او د فعل په منځ کې ربط پیدا کوي د حرف کله ضربت بالخشبه دي لکه ته ما وهل وکړل په لرګي سره ما وهل هغه ما هغه وهل په لرګي سره وز دلګي دا ضربت بالخشبه دي دا با چې با دا حرف ته او دی دا دغه کړه دا معنی مون د واضح کیږي چې ما چې دا وهل کړی دي دا وهل می د لرګي په مدد سره کړی دي د لرګي په ذریعه سره می کړی دي کدا ضربت دا بعد زلری کما او زری ضربت الخشبه تا نو بیا معنی شي ما لرګي وهل لري ما سوق والو نو لرګي خو نه واله خو د لرګي په ذریعه سره سوق والی دي پوه شئ نو دا د باب ذریعه سره دا معنی چې دا موږ توازی شولا چې لکه دا وهل کړی دي د لرګي نه واله بلکې د لرګي په ذریعه سره بل څوک واله دي لکه پوه شئ اویل جملتين یا د دوه جملو په منځ کې ربط پیدا کول لپاره حرف راځي لکه دا ان جاءني زيد اكرمته کله ما خواته زید راغی نو زبای دا زبر دا اکرام وکم ودلګی دا ان ده ان شرطي حرف ده نو دا دوه جملو په منځ کې ربط پیدا کړی دی چې کله به ان راغی نو دا معنی معلومه شو موږ ته که زید راغی نو زبای اکرام وکم او کدا ان بګینه نو د سی بیا ومغه جاءني زيد اكرمته زما خواته زید راغله او ما دا اکرام کړو نو خبره خود ست نه کنه دغه شرط والا وانه پیدا کوي که زما خواته زید راغله نو زبای اکرام وکم پوه شئ به معنی او دا معنی بغل راغله لچا دی ان جاءني زيد اكرمته په دې پوه شئ نو چې دا خبره شولا چې فعل د حرف دا نه مخبران هو نه مخبر به جوړیږي نو په کلام عربی کې د دې راوړو څه فائدہ شته او ډېری فائدې دي کله خدا د دوه اسمونو په منځ کې ربط پیدا کوي لکه زید فی الدار کله د دوه فعلونو په منځ کې ربط پیدا کوي کله د یو اسم او د یو فعل په منځ کې ربط پیدا کوي او کله د دوه جملو په منځ کې ربط پیدا کوي وغير ذلك من الفوائد التي تعرف في القسم الثالث ان شاء الله تعالى وإذا دين علاوه د دین نورم ډېر فائدې دي فهغه ان شاء الله په قسم ثالث کې پیژنې پوه شئ ويسمى عربا د نن سبق سلورمه خبره مونږ وی چې دا بکای سلور خبره ما تاسو ته مونږ بکو یو د حرف تعریف د حرف علامات او د حرف چې نه د دې په کلام عربي کې څه فائدې شته کنيشته او سلورمه خبره حرف د حرف حل ولي وي نه عرف د عرف زګه وي چې د عرف معنی دا طرف د عرف معنی سره طرف لکه الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين چې بعض د خلکو نه هغه دي چې هغه الله عبادت کوي په طرف باندې کوي که خیر ورته ورسي چې مطمئن کیږي او که بد ورته ورسي بیا واپس کیږي نه طرف د حرف د حرف څخه و چې دا هم په کلام کې په طرف کې واقع وي چې دا هم په کلام کې بسګه واقع وي په طرف کې واقع وي نو بیا به اعتراض دی چې ته لکه په کلام کې په طرف کې واقع وي زید فی الدار خو په منځ کې واقع دی ضربت بالخشب کې دا با خو په منځ کې واقع دی ورونه طرف معنی خدا نه ده کنه د طرف معنی دا چې دا په کلام کې یو زیاتې ګړې سیس دی په کلام کې اصل چې دا مسند او مسند الیه وي په کلام کې څه وي اصل مسند او مسند الیه مسند چې چا د سیس نسبت کیږي
او مسند الیه چاته چې نسبت کیږي نو دا حرف په کلام کې نه مسند واقع کیږي نه مسند الیه واقع کیږي نو دا مقصود بالذات نه په کلام کې چې مقصود بالذات نه موږ لګا دا سیټ تکي دا سیټ ته پکې راځي لکه پوه شو به باندې د حرف معنی سره طرف نو د دې د حرف تعرف ولې وځي چې داوم په طرف کې واقع وي خو د طرف مطلب دا نه دی چې په اخره کې به واقع وي یا په اوله کې به واقع وي بلکې طرف مطلب دا دی چې دا په جمله کې مقصود بالذات نه وي سره وي ځکه مقصود بالذات په جمله کې څه شي مسند وي او څه وي او دا حرف دې نه نه مسند واقع کیږي نه ويسمى حرفا ويلګي د حرف لوقوعه في الكلام حرفا ځکه چې دا د وجه د وقوع د دینه چې دا په کلام کې واقع وي حرفا په طرف حرفا اي طرفا په طرف کې او په طرف کې څه مطلب ليس مقصودا بالذات چې نوی دا مقصود بالذات مثل المسند والمسند الیه لکه مسند او مسند الیه شو لکه پوه شو به باندې دا ورته چې ولته شو کوي تاسو دا راوړل وحد الحرف اوس ګوره اجرا دا ګوره اجرا دا وحد الحرف پدې کې دا واو ماته وای دا کلمه ده کنه دا واو کلمه ده کنه نه ځکه کلمه څه ته وای نه کلمه څه ته وای کلمه تعریف وکړي لفظ وزعال معنا نو هغه لفظ ته لګي چې معنا نه پاره وځي شوی نو دی وحد الحرف کې دا واو معنا شته کنه دی معنا نه پاره وځي شوی دی کنه ها کلمه خدا وس اسم دی کا فعل دی کا حرف ته ولی دا وای ځکه چې مسند به نه مسند الیه نه جوړیږي او د اسم او د فعل علامات پکې وحد الحرف حد وایا اسم د فعل حرف ته کلمه ده کنه نه کلمه خدا خو اسم د فعل د حرف ته حد د سمو وايي کنه ګوره د اسم د علامې نه دي چې دا ته په پر باندې دي د فعل علامات نه ته په پر باندې دي نو تبا ګوري پای کې چې د اسم علامات پکې شته کنيشته د فعل علامات پکې شته کنيشته نو حد الحرف کې حد ته وګوره چې دا او بغیر اسم علامه ګوره چې مخبران هو مسند جوړيږي دا هم صحیح دی بل علامه سره اضافت پکې شته کنه پدې کې د اضافت بل ته شوی دی کنه د چا اضافت چاته شوی دی دا حد نو حد دا اسم دی ولی اسم دی ځکه چې دا په ترکیب کې مضاف واقع دی ځکه چې دا څه واقع کیږي الحرف دا اسم دی که فعل دی که حرف دی اسم دی علامه الف لام بلا حرف جر په اخر کې حرف جر نه جر په اخر کې راغلی کلمه لا تدل على معنى في نفسها کلمه اسم دی فعل دی حرف دی علامه تنوین بلا تاء مدوره لا تدل اسم فعل حرف کې आवाज نه راځي فعل له علامه مضارع دا گردان دي کیږي او مضارع منفي څه کړه او بل ضمیر مرفوع متصل له پکې فعل نه فعل چې فعل وی کنه نو پای کې و ضمیر مرفوع متصل خامخاوي نو چې په کوم ځای کې تاسو ګورئ چې را اسم د فعل له حرف ته نو کنور علامي او کني د فعل خدا ضمیر مرفوع متصل به پکې خامخاوي على حرف ده ولی د اسم او د فعل علامات پکې نشته مسند نه جوړیږي معنا زر وای اسم ده زکه چې فی حرف ده نفسها کې نفسه اسم ده ولی مضاف ده ها اسم ده ولی ضمیر ده او ضمیر په اسماء کې بل حرف ده سره حرف ته ولی اسم او د فعل علامه پکې تدل فعل علامه ضمیر مرفوع متصل او بل څه تصریف الى الماضي والمضارع على حرف ته ولی معنا اسم علامه في حرف ته غیری ها کې غیری اسم ولی مضاف ده ها نحو من نحو اسم ولی مرفوع نه مرفوع چا ویلې مضاف ته تاسو په دې شرم تعمیل کې ترکیب نه کړه نحو مضاف په مخه به وینو نحو مضاف قول مضاف الیه مضاف او من حرف ته ولی فإن حرف ته ولی اسم او فعل علامه پکې شته معناها کې معنا اسم علامه
مضاف ته ها الابتداء اسم علامه الف لام وهي اسم ولي زميل لا تدل فعل علامه عليه على حرف ته عليه على سره حرف ته سره حرف ته او علامه اسم فعل علامات بگی او هی علیه کی هی ضمیر اسم ده علامه ضمیر ده الا حرف ده الا سره حرف ده علامه بعد اسم سره اسم ده علامه مضاف ده ذکری اسم علامه یو خبره بل نه اوري چې دا فعل چې نه په اخره کې دغه نه راځي نه په کسره راځي نه په تنوین راځي چې په کوم ټکی باندې کسره وا او ضمیر پکې نو ضمیر پکې نو دا بلکه بیا فعل دا اسم به پوښوي ودلکه ضمیر لکه ضرب تی نو خو ضمیر ده په نو هغه نه وي او نور په فعل په اخره کې کسره نه راځي لکه پوښوي به معنی د څه بدن دا ټول کتاب نه دا د په دې طریقه باندې کول غواړي لکه موږ اوس په اسم فعل حرف وي کنه نو اوس به موږ دا وایو بیا اوس موږ به کلام وایو بیا به اسم معرب وایو د اسم متمکن څومره قسمونه دي بیا به په اخره پورې بغیر د سیرسی مرفوع ده مجرور ده منصوب ده توابع ده ولید ده نو دا ټول خبره تر بدغه سیږي نو دا چې ځان کله سبق ګوري نو څه تاسو اسم فعل حرف سبق آسان شو کنه نو چې کله تاسو ځان مطالعه کوئ نو دا به ګوري چې اسم ده ولی اسم ده فعل ده ولی فعل ده حرف ده ولی حرف ده تاسو ترجمه کوئ د قران مجید او تاسو ترجمه کې دا هم ګورئ دا ټکی ځل تاسو طالبین کې حدیث وای باغه طالبین کوم ګورئ اسم د فعل حرف ته ولې ده پوه شو به باندې یاد بشي پوره ده نه واړو ځي